الله دل علک در کو که جنې درکړه نو بد په یو نه غني د جاهلیت والو دا مزاج چې جنې به وشو بد به غنل او چې علک به وشو خوشاله وو قرآن د دغه عقیده او د دغه نظریه رد کړي چې دا سه مکوي چې په جنې باندې بد غني نن پښتانه مسلمانان روړه دیم په جنې بد غني اور علک طرف ته ډیر ترغیب کوي ډیر شوق کوي او باز خو چې د جنې نوم ووري نو ډیر په بد لګي قرآن وی واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم باز انسان ته چې د جنې زیره وکي نو وی ظل وجهه مسودا مخ تک تور شي وهو كظيم او د غصې نه ډک شي او بیا وی يتوارى من القوم د خلکو نم پټیږي چې یاره خلک به ما پورې خاندي چې لور دی وشوه انا لله و انا الیه راجعون ته به سوې دا د په اختیار کې وه یتوارا من القوم د خلکو نه پټیږي وی زه به اوس خلکو ته سوام یاره زما خو لور شوې را لور خو د الله رحمت دی په لور باندې ولې بد ګڼئ څنګه چې زوی الله درکو داسې لور رب العالمین درکړې ده نو په لور باندې بد ګڼل دا د جاهلیت دور دی الته به چې لور وشوه نو وی ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب ځان سره وساتم که خاورو کې ومنډم داسې بد به ګڼل نن مسلمانانو هم بد ګڼي که یو جینې وشي نو لکه خفقان ساتي خو چې دویمه جینې وشي نو وګورېږي بس وی الله ته به منظوره ونو کنی دا وخو وی د جینکو نه دی نو چې درېمه وشي نو وجاړي او چې څلورمه وشوه د ښځو ویر به ونه وینې هغه ویر کوي وي خانې دا په هر کور کې یوه سپېره خیږي نو منکر وي دا سپېره وخته نه که نه دا خو د رب العالمین فیصله ده لور ته سپک مه ګوره زوی به الله درکړي او شل به وي زوی به الله درکړي او لاس ماتې او خپې ماتې به وي ګونګې او ړوند او لیونې به وي بیا به د کم خوا جړایي روغه رمټه لور الله درکړه د الله شکر ادا کا دا څه طریقه ده چې انسان په لور باندې جاړي او یاد ساته نن سبا لور دا د پلار خدمت کوي لور پلار ته بالغ سمي لور پلار له پسر او خپو زور کوي لور پلار له جامې وینځي لور پلار له بوټان وینځي لور د پلار تندي ته ګوري لور د پلار پسترګه کې اوخ کنه برداشت کوي زوی عیاش جوړيږي زوی د پلار ترغي قدر کوي تر کومه چې پلار ته محتاج دی زامن خلق لیدلی دي چې پلار په لته والده زامن خلق لیدلی دي چې پلار ویشته دی زامن خلق لیدلی دي چې د پلار بي عزتي کړي دا چرته لور د پلار نه سپېړه نه دیستي چرته لور د پلار بي عزتي نه دا کړي ها کمزې کې چې د پلار بد بیانېږي لور आवाज کوي لور بد کړي وي زما د پلار بدونه وای زوینه لوی کمالات الله په لور کې خېدي ځکه خو بيبي مریم له چې الله تسلی ور کوي نو وته وی وليس الذکر کالانثى کما جینې چې مې درکړه نو دا بهتره ده د هغه سړی نه کم چې دا غوښته و هغه مریم له الله بیا عیسی علیه السلام ورکو نو عرض مې دا کو چې لور کې لوی کمالات الله یې خېدي د لونو باندې بد ګړل نه دی پکار دا خود رب العالمین تقسیم دی یهب لمن یشاء اناثا ويهب لمن یشاء الذکورا الله ته چاله وغواړي لور ورکی چاله چې وغواړي زوی ورکی چاله چې وغواړي لور او زوی دواړه ورکی ويجعل من یشاء عقیما چاله چې وغواړي اوچ کړه وګرځي هیڅ اولاد نه سوار لس کالا ولس کالا شل کالا او دیرش کالا علاجونه کوي الله نه غواړي بس دا الله فیصله نه ده شوی نو عرض می دا کوي ول خو الله الک درکو ک جنې درکړه پیغه باندې خوشاله شه بد په مګړه لورم د پلار خدمت کوي زویم